محترمو نن د یا معزو طاقتوره وظیفه ده، د جمعې شپه ده، بختوره شپه ده. نو یا معزو وظیفه پکې نو دا معزو وظیفه چې چا کړې ده انشاءالله هغه ته به الله تعالی یو رتبه ورکوي، یو مرتبه به ورته ورکوي، یو وقار به ورته ورکوي، یو عزت به ورته الله تعالی ورکوي. هر انسان دا غواړي چې زما د عزت وشي، زما د مرتبه او وقار کې الله تعالی اضافه وکړي. نو دا هغه وظیفه ده چې الله تعالی به د په عزت کې اضافه کوي، الله تعالی به د په وقار کې اضافه کوي. هر سړی به د سره مینه لري، هر سړی به د سره محبت لري. نو هر سړی دا غواړي هم چې فلانکی زما سره محبت وکړي، فلانکی زما سره محبت وکړي. نو بغیر د دغه نه به انشاءالله تاسو ته الله تعالی داسې عزتونه درکړي، داسې مرتبې به درته درکړي. ټول خلک به ستا پسې ګرځي او دومره عزت به دې کوي چې ښکلی به دي. نو دا وظیفه د عزت دپاره ده او د لوی مرتبې او مقام دپاره ده. نو چا چې هم کړې ده محترم مسلمانانو الله تعالی ورته عزتونه ورکړي، الله تعالی ورته ډېرې مرتبې ورکړي. نو دا ځان سره نوټ کوي انشاءالله دا وظیفه شروع کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم او قابل قدر مسلمانان روغ جوړ به په صحت باندې انشاءالله. الله مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله لره، الله تعالی مو خوشحاله آباد که. نن زمونږ د عزت او مرتبې دپاره وظیفه ده. یا معزو داسې وظیفه ده چې الله تعالی به دې په عزت کې اضافه کوي، الله تعالی به راته ډېرې زیاتې مرتبې درکړي، خوشحالۍ به راته الله تعالی درکړي. دا وظیفه تاسو انشاءالله نوټ کړئ او خپل قسمت جګه وکړئ. خو هغې نه مخکې یو خبره عرض کوم محترمو. خبره دا ده چې کله انسان د الله تعالی دپاره عبادت کوي، نیک اعمال کوي، نو الله جل شانه ورته مرتبې او عزتونه ورکوي، الله تعالی ورته لوی کامیابۍ او لوی خوشحالۍ ورکوي. نو انشاءالله نیک عبادت هم شروع کړو او بل دا د جمعې په شپې یا د جمعې په ورځ باندې سبا دا وظیفه انشاءالله د عزت او د مرتبې دپاره 314 پیرې ووایو. سبا د جمعې په شپه باندې کوو، د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پسې کوو انشاءالله الله تعالی به ورته ډېر عزت